أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. سورة بقرة دا آیات نمبر 10. فتلقى نو بیا ذکر لی آدم علیہ السلام من ربه دخبل رب څخه کلمات کلماتی فتاب علیه نو الله عز وجل متوجیس فرحمت سره علیه پاغبان دا مطلب چې داغه توبه قبول کړي او الله عز وجل ته دا کار ګران ندی ځکه انه یقینا دا الله عز وجل چې دی هو دا الله عز وجل التواب فرتوبه قبلهم کی دی الرحیم فر مهربان نو علی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سهو الله سبحانه و تعالی معاف کړه د کلماتو یادونه موږ وکړل چې هغه کلمات وی چې سورۃ الاعراف آیات نمبر 23 کې ذکر شوی دي او د حوا رضی الله عنها سهوهم الله تعالی معاف کړه لیکن د معافی سره سره ذکر ته د دوی د لیږلو حکم منسوخ نه کوي چې دوی به ذکر ته ځي هغه په دې وجه باندې چې په ځکه کې الله تعالی ډېر زیات مصلحتونه او حکمتونه درلودل چې انسانان ور باندې آباد شي. نه ورته فرمایل قل نهبطوا منها جميعا نو تاسو ولار سي من هذا دي ځای څخه چې دا جنت دي جميعا ټول فإما يأتينكم مني هدى یا خبراجي تاسو لره زما د طرفه هدایت او تبع هدايه نو چا چې پیروي وکړل زما د هدایت فلا خوف عليهم فاوي باندې نو بیا بیر نسته ولا هم يحزنون او نه به هغوی غمجن کیږي. مخکې خطاب ورته وکړي اندازې لږه د زجر اندازو په دا 14 نمبر آیات کې چې ورته فرمایل چې وقل نهبطوا بعضكم لبعض عدو تاسو لاړ شئ بعض تاسو به د بعضو د پر دشمنان یا به تاسو خود د خود دشمنی سره کوي د اولادونو جنجال د مور پلار د راحت زندگی اخلي یعنی مور پلار د اولاد په جنجال باندې پریشان کیږي او اطمینان او سکون الهمنځي نو کله چې تاسو دنیا ته ولاړاست په دنیا کې به دا مشکلات وي نو هغه د جنت د اطمینان ژوند به بیانې او یا تاسو د شیطانانو تر مابین به دشمنی وي شیطان به همیشه په دې فکر کې وي چې تاسو ته د آخرت یو لوی نقصان درواړي نو الته انداز داسې د زجرو او په دا ورست آیات کې بیا الله عزوجل انداز د حکمت او انداز د محبت اړي ورته فرمایي کل نحبطوا منها جميعا تاسید د دې جنت څخه ولار شي اهبط دا د هبت يهبطو دا اهباط او یا حبوط مصدر حبوط مراد او معنا باندې د لوړي سکشته طرف ته تګ دی معنا دا نه شړې د لوړي سره اکشته او په معنا د مطلق تګ هم ده لکه اهبطوا مصر تاسو مصر ته ولار شي نو قل نهبطوا منها جميعا مرورته وویل چې تاسو لاړ شئ منها د دې ځای څخه یعنی د دې جنت څخه جميعا ټول نو دا خبره معلومه شوه چې د حضرت آدم علیه السلام او د حوا رضی الله عنها د جنت راایستل دا د عذاب په وجه نه و بلکې دا په دې وجه و چې پر دې مځکه باندې الله عزوجل یو نظام حاکم کی او د دې نظام سرپرستی او د تنفيذ چاري او حضرت آدم علیه السلام ته ورسپاري نو کله چې تاسو ولاړاست
نو تاسو ته بس ما د طرفه احکامات راځي او د احکاماتو په مقابله کې به دوه ډلې انسانان جوړیږي یو ډله به منونکي وي او یو ډله به نه مني نو چا چې مني دا هغه د فار د نعمت دی او چا چې نه مني دا هغه د فار د عذاب دی الله عزوجل دا فیصله ورواورول فإما يأتينكم مني هدى نو یا برازی فإما نو کشیر یأتینکم برازی تاسو لرا منی زما د طرف هدن هدایت یعنی شرعی احکام د وحو په ذریعه ومن تبع هدای نو چا چې تابعداري وکړل زما د هدایت یعنی د شرعی احکام په باندې وکړل ایمان راوړي او د ایمان په مقتضای عمل وکړي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف وبير نست عليهم فاوي باندې ولا هم او نبهوي يحزنون غم جنوي نو د آخرت او د دنیا د مشکلات سبب خلاص وي خوف وای د آینده شي د مصیبت څخه بیره چې سړی د آینده په ارتباط د یو شی په باره کې بیره لري وهم ورتوي نو دې ته خوف وای او حزن د تیرسی وی شي په باره کې غم وي نو نه به د تیرسی وی شي په باره کې غم کوي ولی کچیر یو مصیبت او پریشانی ور پیښ شي نو دای هغه تقدیر ته حواله کوي دا خو ما په تقدیر کې لیکلو الله عزوجل ما سره دا معامله لیکلې ده نو په دې خاطر باندې غم بیان کوي او آینده به پریشان ځکه نه چې پر آخرت عقیده لري نو د آخرت نعمتونه به الله ور نصیب کړي خو د آخرت په ورځ باندې چې عمومي کوم پریشانی په ابتدا کې راځي هغه د دې سره زید نه ده یعنی په مجموع او عامه حالاتو کې به دا خلک پریشان نه او دا معنی هم نه ده چې پریشانی به په دوی راځي نه او پریشانی خو پر بزرګانو او دیندار خلکو دنیا کې راځي خدا به دوی ته د آخرت ته خوشحالي په مقابله کې لږي ځکه د دوی عقیده به جوړي او فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون او په دوی باندې به غم او بیره نه قرآن کریم کې درې قسمه کلمات استعمالېږي یو حزن دی یو خوف دی یو هم دی وایي چې حزن دا هغه غم ته وایي چې سړی ته یو مصیبت پیښ شوی او خوف بیا هغه بیرې ته وایي چې د آینده څخه سړی وهم کوي او هم بیا هغه مصیبت ته وایي چې سبب معلوم نه وي که سبب معلوم و هغه یا خوف او یا حزن دی او که سبب معلوم نو هغه ته نو بیا هم وایي حدیث کې راځي او صحابي پیغمبر علی السلام دوی چې ماته و دعا راوښه زما سره د آینده پریشانی وي او زما سره پر ډیر شان او غم وي نو نبی کریم علیه السلام دا دعا وشودل اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من الكسل والعجز واعوذ بک من غلبة الدين وقهر الرجال ومن شر فتنة مسيح الدجال نو دا دعا سره وای وای الله تعالی په ځل کې د خلقو څوهم دا استکی جرأت ورکی او د قرض و د دې شي څخه خلاص والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون والذین اغکسان کفروا چاوی کفر کړي وي وکذبوا بآیاتنا او زموږ د آیاتونو تکذیب کړي وي اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون اولئک هم دغه خلق اصحاب النار د اور خاوندان دي هم دی بفیها فداور کې خالدون همیشه وي نو دا غدوی ټکی به یو به د غم او د پریشانی څخه محفوظ وي او بل به بالکل د اور خاوندان وي یعنی داسې به وی لکه دا اور چې د دوی ملکیت ګرځول شوی وي او داسې نه چې د څو ورځې د پاره بلکې د همیشه د پاره به په دې اور کې اوسېږي الله دې حفاظت وکړي یا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم اوفي بعهدكم واياي فارهبون
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، ای بنو اسرائیل اذکروا نعمت الله، اذکروا نعمتی، تاسو یاد کی نعمتی زما نعمتنا، التي اغا نعمتنا انعمت علیکم چې پتا سو باندې می انعام کړی و، واوفوا بعهدي، او زما په وعده باندې وفا وکي، اوفي بعهدکم، ستاسو په وعده به وفا وکړم، و ایا او خالص ما څخه فرحبون، و بیرری خالص بیر از ما څخه کوي. د دې ځای څخه دوهم باب شروع کیږي او دا اولی حصے دریم باب دی. په دې باب کې بیا یولس اوامر، یولس امر، پنځه نواهی او درې قبیح صفات د یهودانو بیانوي چې تحریف دی. دا په 42 آیات کې راځي. کتمان حق دی، دا په 42 کې راځي. ترک عمل دا ما په 42 کې راځي. او درې صفات حسنه بیانوي د مؤمنانو د پاره: صبر، المنز او ایمان بالآخرت په 45 او 46. د دې ځای څخه ولې تقریبا تر 113 آیات پورې تفصیلی بحث د یهودانو روان دي. او وجه هم دا ده چې دا مخکې د سورته فاتحه څخه تر دې ځای پورې د انسانانو درې طبقې یاد کړې: یو مؤمنان و، یو خالص مشرکان و، او یو منافقان. او د دې ځای څخه به یو بل ډله د اهلی کتاب ذکر کړي. د حضرت موسی علیه السلام منون کو ته يهودان ویل کیږي، او د حضرت عیسی علیه السلام منون کو ته عیسویان یا نصرانیان ویل کیږي. نصرای او علاقه د هغه ته نسبت کیږي. د نبی علیه السلام مدینه ته دراتللو سره امید ډیر دا کې دي چې دا خلک به ایمان راوړي، ځکه چې په تورات کې او په انجیل کې د نبی کریم علیه السلام په ارتباط پوره معلومات ورکړل شوی، لیکن دوی د حسد په وجه باندې ایمان را نه وړ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دې نبوت کې حسد کاوه چې دا نعمت ولې د تور کړل شوی، او بل وجه دا و چې شخصي منافع یې په خطر کې لیدلې. خلکو چې دوی ته کوم عقیده درلوده هغه عقیده بیا کمیدل، نو په دې وجه باندې ایمان را نه وړ. نو را روانو آیاتو کې د خطاب توجه ټول د دې طرف ته او د دې بد صفات بیانې. یا بنی اسرائیل، نو ربط د دې آیاتو د مخکنی آیاتو سره داسو چې مخکې یو خطاب عام وسو چې یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ټول خلکو ته خطاب، وس بیا یو خطاب خاص دی چې یوازې بنو اسرائیل ته دی. اسرائیل دا عبرانی لغت دی، او دا اسرائیل اسراء و عبد توای، او ایل د الله تعالی نوم دی، معنا یې د عبد الله. بیا ورسته عربي تر نقل شوی دی، دا د حضرت یعقوب علیه السلام بل نوم دی. دا حضرت یعقوب علیه السلام یو بل نوم اسرائیل دی. نو یا بنی اسرائیل ای د یعقوب علیه السلام اولادی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، ای د یعقوب علیه السلام اولاد یعنی بنو اسرائیل، اذکروا تاسو یاد کړئ، نعمتی زما نعمت چې پتا سو باندې میکړیو، التی اغه نعمتنا انعمت علیکم چې ما پتا سو باندې کړیو ترڅو د نعمت په حق پوسی او د ایمان راوړل درته آسان شي. واوفوا بعهدی، او زما په وعده باندې وفا وکړئ. کومه وعده چې تاسو په تورات کې کړیو په هغه باندې وفا وکړئ. هغه وعده دا وعده وا چې الله عز وجل سورته مائده آیات نمبر 12 کې را نقل کړی ده.
ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل الله عز وجل د بنو اسرائیل سره وعده اخسته و وبعثنا منهم 12 نقيبا او پاغوی کې 12 جماعت جوړ کړي و نو د دوی څخه الله تعالی وعده اخسته و چې تاسو ته به یو پیغمبر راځي آخري پیغمبر دی تاسو به د هغه خبره منئ ایمان به باندې راوړي نو الله عز وجل دوی ته دا وایي چې اوفو بعهدی زما په وعده باندې وفا وکړئ اوفي بعهدکم زبستاسو په وعده باندې وفا وکړم ستاسو په وعده باندې به وفا وکړم نو د الله عز وجل د طرفه به وعده داوا چې لأکفرن عنکم سیئاتکم چې خامخا به زستاسو څخه دا ستاسو ګناهونه رجوم یعنی ستاسو د ګناهو رجول به ازمازه مداري و دا بزکوم و ایایا او خالص ما طرف ته فرحبون تاسو رغبت وکي یعنی आवाज ما څه وبېریږي د خپل عوام د عقیدتمن کېدو څخه چې تاسو د خپل عوام ځان ته عقیدتمن جوړوي دا هغه څخه مې بیریږي چې کچېری تاسو پر نبی عليه السلام ایمان راوړي نو هغوی به بیا ستاسو څخه واوړي بیا به عقیده نه درته لري او آمدنی پیسې راتلل به بند شي يهودانو کې دا ډېر بد صفت وو او سم پکشي کې دي چې د نبی عليه السلام او د اسلام د دین مقابله ځکه کول چې کچېری موږ د نبی عليه السلام خبره ومنو نو دغه عوام چې موږ ته کوم عقیده لري بیا به دوی موږ پریږدي او کومي شکرانی او نظرانی چې موږ ته را رواني دي دا به بیا بند شي دا ډېر بد صفت دي په همدې ارتباط باندې علما او فرا ډېر اقوال د بزرګان په دې تفاسیرو کې را نقل کړي چې په علماو کې او یا په ځینو نیکو خلکو کې چې دا صفت پیدا شي نو حق لمن زولاړ شي بیا څوک حق بیانولای نشي او امر دی په دې باندې چې مؤمنان باید د الله سبحانه و تعالی او وعده باندې وفاو او ایفای عهد و ادا واجب بل زایم الله تعالی فرمای اوفو بالعقود تاسو په وعدو باندې وفا کوئ نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام څخه یو حدیث کې راځي د مسلم حدیث دی چې دا څوک په وعده وفا نه کوي دې ته غدار وایي او دا غدار به د خپل غدارۍ په اندازه باندې د قیامت په ورځ یو ډېر لوی بیرغ په دې بغل کې لري د دې کناټو سره بیا د معاف و یو بیرغ بور کړل سوی څومره چې د چا غداري لوی هغه لوی بیرغ بور سره او دا به د غداري علامه د قیامت په ورځ چور کړل سوی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا د منافق علامه بللې ده چې په وعده باندې وفا نه کوي او مشکل دا بیماری خورا ډیره ده او دا د قرآنی صریح آیاتونو مخالفت هم په کاروبار کې چې وعده د چا سره وکړو وفا نه پکو په عام مجلسو کې چې وعده د چا سره وکړو وفا نه پکو حتی چې ډیر زله خو مو د خبرې د کولو سره په هغه غړي نیت او اراده دا وی چې وفا نه پکو نو دا به بيخلو ګناه ده یو دا دی چې ستا نیت او اراده دا وی چې وفا خو بکوم او بیا یو مشکل ته پیښ په هغه باندې الله تعالی څوک نه راځي خدا چې دا اول سره نیت کړي دا ډیره خطرناک دی او په دې کې بیا امام قشیری رحمه الله یو بل ډیره د فن خبر را نقل کړي هغه وايي بنو اسرائیل تعالی او فرمایل چې تاسو زما نعمتونه یاد کړئ نو بار به ما یاد کړئ یعنی زما د یادولو سبب زما د نعمتونو یادول لیکن وای د نبی علیہ السلام امت ته الله فرمایلی دي چې فذكروني اذكركم تاسو ما یاد کړئ زما تاسو یاد نو باقي د نبی کریم علیہ السلام امت ته دا خصوصیت او فضیلت ورکړي چې تاسو به نعمتو هم ما یادوي زما په یادولو به بیا نعمتونه دریات یعنی اول ما یادوي بیا به نعمتونه یادوي او بنو اسرائیل ته ویل چې اول نعمتونه یادوي بیا به ما یادوي نو باقي دا د دې امت پراغه مخکنی قوم باندې فضیلت
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وآمنوا بما انزلت او ایمان راوړی بما په هغه کتاب انزلت چې ما نازل کړی دی مصدقا چې تصدیق کوونکی دی لما د هغه څه معکم چې تاسو سره دی ولا تکونو او تاسو مکیږي اول کافرین اولنی کافران به په دا کتاب سره ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ولا تشتروا او تاسو مرانسی بی آیاتی ما پا آیاتنو بانی ثمنا قیمت قلیلا لجم و ایایا فاتقون او خالص ما څخه وبېږئ. دوم امر ورته کیږي. اول امر د نعمتونو یادونه، دوم امر په وعده باندې وفا، او دریم امر بیا ایمان راوړل. وآمنو او تاسو ایمان راوړی بما په هغه کتاب انزلتو چې ما را نازل کړي چې قران کریم. دا قران کریم یو صفت دا لري چې مصدقا تصدیق کوونکی دی. په داسې حال کې چې تصدیق کوونکی دی دا قران کریم لما د هغه څه معکم چې تاسو سره، یعنی تاسو سره چې تورات دی د تورات تصدیق کوي. په تورات کې دا خبره راغله و چې یو آخري پیغمبر برازي او د یثرب علاقه ته چې مدینه منوره ده دته به هجرت راکړي، انو هغه د راغلی او هجرت امراو کی. نو استاد سره په تورات کې څه و د هغه تصدیق ادا دی وکي. او بل دا چې یا په تورات کې هم دا د توحید خبره راغله و، هغه احکامات د قران هم بیان. او یا مطلب دا دی چې تورات د خدای تعالی کتاب وو، نو تاسو په دې تورات کې راغلي و چې الله تعالی به یو بل کتاب را نازلوي، نو تاسو دا غي اقرار وکړي. او تاسو چې په تورات کې د ځان بیا کومې خبره راوستلې دي هغه د قران نه تاییدي، نو معلومه سول چې هغه د تاسو د ځان جوړې شوی خبرې دي، د قران سره اړه یا د تورات سره اړه نه لري. ولا تکونو او تاسو مجوړیږئ اول کافرین به، اول په دی باندې کفر کوونکی. اول دوانه خو د قران کریم انکار د مکه مشرکانو کړی دی، ځکه پیغمبر علی السلام خو اول په مکه کې مبعوث شو، بیا ورسته مدینه منوره ته راغلی، لیکن دلته دوی ته اول کافران ویل شي. وجدا چې د مکه کافران مشرکان هغه جاهلان و، هغه اومی خلق و، نو د هغوی دغه انکار دومره تاوانی نو لکه د دې علماو انکار. دا د مدینه خلق هم علما و، یعنی اهل الكتاب و عربو د دوی قدر کاوه چې دا علما دي، نو د دوی انکار د نور خلقو د انکار سبب ګرځي. د مکه د خلقو انکار د نور د انکار سبب نه ګرځي. لکه یو عالم چې عقیده غلطه شي نو عوام د تګوري بیا د په وجه باندې هغه انکار کوي. نو مطلب دا دی چې ګواکې تاسو د دې انکار بنسټ ایږدي، په دې خاطر باندې تاسو اول په دې سره کافران مګرځي. دا مطلب چې نور خلک بیا تاسو وویني او هغوی هم د قران څخه انکار وکړي، ځکه چې تاسو د قران انکار کړی برابر نو تاسو د دې انکار او د دې کفر هغه سرپرستان سي، او چې څوک تاسو اتباع وکړي هغه به در قیامت پورې الله عزوجل د هغوی دا گمراهي او دا کفر تاسو په عمل نامو کې درلیکي. نو باکه اولنی خلق تاسو سواس داسې مکیږي. دي کې علما او تسخت زجر دي چې علما باید حق پټ نه کړي. که علما او حق پټ کړي نو عوام خلک خو د علما او تابعداري کوي او د دې خبرو سره تسلیمي. بیا چې د عوام په څومره ګناهو کې اخته دا هغه ټول ګناه به دغه علما او په عمل نامو کې جمع کیږي. ولا تکونوا اول کافر به، ولا به پلا کتابا، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، او ما اخلی بآیات ازما دا آیاتونو په مقابله کې دا بعد پاره د مقابله ده. ثمنا قلیلا لږ قیمت،
لږ قیمت دا معنا چې زما د آیاتونو په مقابله کې دنیا معاف د دې څو مطلب کېدای شي یعنی دا چې مکه وي چې د پیسو په خاطر باندې زما احکام پرېږدي کافرانو یو څه پیسې درکې او یا ستاسو محبوبان تاسو پیسې درکې حق بیانول پرېږدي او یا دا چې حق بدل کړي حق خبره چې کوم وي د پیسو او نظرانو په خاطر باندې هغه حق خبر هغه پرېږدي پټې کړي خلکو ته نه بیانوي ولیکم بیان کړل نو بیا پیسې نه درکې نو د پیسو په خاطر باندې حق بدلوي ترڅو د عوامو څخه پیسې ور باندې حاصلې نو دا دنیا او پیسې دا یو حقیر او ذلیل شی دی د دې د حصول د فارض ما احکام پریښودل یا بدلول یا د عوامو پټول دا مکوي لکه څنګه چې دا د يهودانو دا عادت وو دوی دا کار کاوه یا خو به د الله تعالی احکامات دا غلط تعبیر ولا او یا به عوامو ته نه بیانول پټول بيجني ترڅو پیسې لاس تراو نو سمنن قلیلا څمراد دانه دی چې لږ پیسې مور باندې اخلي ډيري بیا ور باندې اخلي اهل بدعت وای پر دې لږ پیسو باندې منع راغله د ډيري پروا نه کی الان کې دنیا ټوله د قران او د دین په مقابله کې لږ ابن کثیر رحمه الله وای چې د دې څمراد دنیا ده ځکه الله فرمایي چې ولمل متاع الدنيا دا دنیا ژوند نه دی مگر متاع او متاع تعالی تعالی قلیل وی او حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام فرمایي لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافرا شربة ماء کدا دنیا د غماش د وزر په اندازه د الله تعالی دربار کې قدر درلود لای کافر ته به وړه ومنه وای ورکړي نو معلومه شول چې د قران په مقابله کې د دین په مقابله کې ټول دنیا حقیره ده ورته سمنه قلیلیه په دې خاطر باندې وېدي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وإياي خالص ما تقى فاتقوني تاسو وبيريجي يواجز ما د بیرته تاسو د الله تعالی احکامات بیانوي د عوامو د بیري حق مو پټوي یو مسله په خلکو کې غلط رواج وي خلکو ته بیان دا د مسلمانانو د علماو ذمہ داری ده هر کله چې په خلکو کې بدعت عام شوی وي دا د بدعت د عامېدو یو عمده وجه دی چې دا علما پر بدعت خاموش پاتې شي په ټولنه کې چې بدعت عموما راځي هغه په دې خاطر باندې چې عوام خلک په مسله نه پیږي علما پر یو غلطه موضوع باندې خاموش پاتې شي مثال په توګه زه یو غلطه مسله بیانوم یو غلط عمل را پکشي کړي او زما ملګری علما ما ته نه وایي چې دغه مسله مولوی صاحب غلطه ده دا م بیانو او په دې خاطر نه راته وایي چې د مولوی صاحب خوا بدل شي او یا په دې خاطر نه راته وایي چې کېدلای شي مولوی صاحب بیا ما ته احترام نه لري او ما عزت بنکي نو په دې خاطر باندې دا بدعت قرار په خلکو کې رواج پیدا کی دا څنګه ده چې دا بدعت یو فخار شلري او د کلونو څخه په دې ټولنه کې راغلي بلکې دا بدعت قرار په دغه څه وجه باندې پیدا کیږي ډېر مسائل د ازمش په ټولنه کې داسې دي چې بدعات دي هیڅ ثبوت نه لري لیکن دا چې خلک خاموش ور باندې پاتې سي دي خلک اوس د سنت درجه ته رسولي دي انو خامخابه اوس خلک د سنت درجه ته رسي او کثارت در باندې وکي واره خلک تا ته خامخابه یو نامه او په بل نامه باندې وایي د مثال په توګه ما څو مثالونه مخکې درته پیش کړي د سنت څخه ورسته اجتماعي دعا د سنت څخه ورسته په اجتماعي شکل باندې دعا چې خلک باقاعده التزام کوي دا بدعت دي د دې ثبوت نشته په شریعت اواجه شي دا وجه دا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خپل امت ته خپل عمل او خپل قول دا خبره ویلې ده چې تاسو خپل کورونه قبرونه ما جوړوي او تاسو نوافل او سنت په کورو کې کوي او تاسو به دا اورېدلی چې پیغمبر علیه السلام سنت کور کوله نو چې کله پیغمبر علیه السلام سنت کور کوله نو د سنت ورسته د دعا ثبوت کم ځارانه پیغمبر علیه السلام کور کول
بیا دا عقل کله تسلیموي چې د سنت ورسته چې پیغمبر علی السلام سنت کور کړی او بیا دې راضی پر مسله د کښینی او دعا دي کوي دا عقل نه تسلیموي ځکه پیغمبر علی السلام خپل دا فرمایي چې یسرو ولا تعسروا تاسو اسانی جوړوي سختی مکوي او بل دا چې صحابه کرام دا کار نه دي کړی تابعین نه دي کړی نو که یو سړی وس دا کار راټینګ کې او دوامدار یې کوي نو دا د دین په اصول کې د ځان یو طریقه راایستل دي نو دا بدعت دي په ځینو علاقو کې دا کار دومره ټینګ دی چې کچاونه کوي هغه ته خراب په بدو کلماتو باندې وایي نو په دې خاطر باندې چې کله خلک پر دې مسله خاموش پاتې شي قرار په خلکو کې د سنت رخ اختیار کی کندهار کې الحمدلله دا موضوع نشته الا ماشاءالله که په بعضی ځایو کې وي خو کچا دا لازم نه ګڼل کله وکړه کله بیا نه وکړه نو بیا پروا نه لري خو کې لازم ګڼل دوامدار یې کول یو ورځ هم نه پرېښودل دا بیا بدعت کفایت المفتی کې مفتی کفایت الله صاحب رحمت الله علیه پر دې موضوع باندې باقاعده مستقله رساله لیکلې ده النفائس المرغوبه فی دعاء بعد المکتوبه په دې کې دا سنت ورسته د دعا خبره صراحتا لیکلې ده چې دا بدعت دي او ثبوت یې نشته کدوام او استلزام پکښ راغلي کدوام او استلزام را نغلي التزام را نغلي بیا پروا نه لري دا یو مسله دې ته ورته نورم ډیر مسائل راغلي دا رقم دغه د اختر په ورځ باندې د لوی اختر په ورځ باندې دا ډوډۍ خوړل دا په مسجدو کې کاسې کول زموږ د فقہ ټولو کتابو لیکلي دي چې بهتره او افضل طریقه دا ده چې هغه سړی چې اخترې کوي هغه باید بل فرق د اخترې سوي او تر هغه وخت چې اخترې حلالي د فرق ونه کی چې دې ته امساک وای دا مستحب عمل دی فرض واجب نه دی مستحب کار لیکن په موږ کې دا مستحب عمل په مطلقه توګه مفات دی د سحر په طرف کې بس دغه د کاسو ترتیب لرو اپ پښنی اختر کې خلا خیر په لوی اختر کې باید دا کار ونشي خدا چې کله چا پر دې څه نه دی ویلي اوس په عوامو کې رواج ګرځیدلی اوس چې څوک بند کی نو خامخا بس یو مسله راوځي نو اصل بنیادی وجه دا ده چې دا حق نسی بیان په خلکو کې بیا بدعات راځي د بزرګانو معمول دا دی د چا مقابله بنه کوي لیکن حق به بیانې حق به کوي نه بیا تاوان کوي و ایای فتقون نو خالص باید سړی د الله څخه وبېږي ولا تلبسوا الحق بالباطل یوم سلفات اسلو مسله دا ده زموږ د فقہ په کتابو کې دا لیکلي او دغه آیات په تفسیر کې دا مفسرین را نقل کړي چې پر عبادت باندې پر طاعات باندې اجرت اخیستل دا روا دي کړه روا دلته الله فرمایي چې ما د آیاتونو په مقابله کې تاسو سمن قلیل ما اخلي یعنی دا دنیا ما اخلي نو اس کې سړی اذان کوي مؤذن دا د الله تعالی دین دی یا یو څوک درس کوي یو مدرس یا یو څوک د حفظ استاد وي یا ځای امام وي خدا ټول د قران کریم آیاتونه دي پر دې باندې دا پیسې اخیستل دا څنګه زموږ د متقدمین علماو فتوا دا ده چې پر دې باندې اجرت اخیستل حرام دي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام ابو یوسف او امام محمد رحمت الله علیه دروس القول دادي چې اجرت علی الطاعات دا حرام دي عالمگیری مبسوط بحر رائق او دارنګه هدايه دا مسله را نقل کړي د امام مالک او امام شافعی او امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په نسبت باندې هغه دا جایز غني لیکن هدايه لیکي چې زموږ د متأخرین علماو یعنی د احناف او د حنفی مذهب متأخرین علماو د دې فتوا ور کړې ده چې پر هغه طاعات باندې چې هغه د دین شعائر دي لکه اذان دی فرض المنز دی د جماعت او داسې د قران کریم او د اسلامی تعلیمات او تعلیم دی زموږ په وسنی عصر کې وای پر دې اجرت اخیستل دروازي پر دې باندې فتوا وکړي او وجه هم دا بیان کړی ده چې په خوا کې د اسلامی حکومتونو د خوا د علماو ته او د امامانو ته مؤذنینو ته مستقله وظیفه او تنخواه مقرره و چې
چې په دې د هغوی ضرورتونه پوره کېدل. لیکن موږ په اوسنی عصر کې چې اسلامي حکومتونه نشته، که علما د دنیا کار شروع کړي نو د قرآن تعلیم بل منځه ولاړ شي، اذان او امامت بل منځه ولاړ شي، او د اسلامي تعلیمات او خدمت بل منځه ولاړ شي. په دې خاطر باندې نو دا اوس جائز ده چې دوی پر دې اجرت واخلي، پیسې ور باندې واخلي. او دا د متأخرینو فتوا ده. علامه شامی رحمت الله علیه په شامی جلد اول صفحه 39 کې پر دې باندې شډیر تفصیل را نقل کړي. خو بیا یې او بل مسلم راخص کړه د رد المختار په شرح کې، او د دې او بل رساله ده د ابن عابدین شفاء العليل په هغه کې راخصتي دي، مفصل بحث راخصتي دي چې کم عبادت مقصودن نه دي او د شعائر څخه شمیرل کیږي، پر هغه باندې اجرت اخیستل روانه. لکه د مړي د پاره ایصال ثواب د پاره ختم کول، چې د ایصال ثواب د پاره څوک ختم کړي نو دا وای جائز نه دي. یا د تراویح ختم پر دې باندې اجرت اخیستل دا روانه. بیا دې کې الاخذ والمعطي اثمان، اخستون کې او ورکون کې دواړه ګناهګار دي، ځکه چې دا وای عبادت محض دي. کچېری چاونه کینو د شریعت حکم نه پماتیش، وس په مړي به ختم کول کچاونه کړه نو د شریعت کم اصول ته تاوان نه رسي. یا که مثلا په تراویح کې د قران کریم ختمونه سينو پالن ترکې په باندې حضوریت پر کېدای شي. په دې خاطر باندې نو وای دغه ختمونو باندې چې هغه په پریښودلو د شریعت احکام نه معطل کیږي، پر هغه باندې بیا پیسې اخیستل جائز نه دي. په دې ارتباط باندې علامه شامی رحمت الله علیه په شفاء العلیل کې تفصیلی خبر را نقل کړي، او بیا یې د بحر الرائق د حاشیه څخه د علامه خیر الدین رملی رحمه الله دا خبر را نقل کړي ده چې پر دغه سي عبادت باندې د نبی علی السلام او صحابه او تابعین په زمانه کې هیڅ یو عمل نه دی راغلی چې چا پیسې اخستي. نو هغه وایي چې دا د دې سره سره چې حرام عمل دی، بدعت هم دی. شامی جلد اول صفحه 39 کې تفصیلی دا موضوع را نقل کړي. نو واکه پر دغه عبادت چې مقصودی عبادت او په معتلیدو یې دین معتل کیږي، لکه د اسلامی تعلیمات، اذان، امامت او د قران کریم تعلیم، پر دې باندې اجرت اخیستل جائز. او کوم عبادت چې مقصودی نه دي بلکې د ثواب د پاره کیږي او په پریښودلو باندې د دین احکام ته تغییر نه رسیږي، پر هغه باندې اخیستل اجرت اخیستل دا جائز نه. نو دا چې سړی روان وي په دې نیت باندې ختم ته چاغه بیا په پاکټ کې څه پیسې ورکړي نو د دې بیچاره خو ثواب نشته، او هغه چې ورکوي دا هغه ثواب نشته. یعنی دې دواړو بیچارهګانو ثواب نشته، نو مړی ته به څه ګټه ورسي، دا هغه فارکه تم ثواب نه رسي. نو دې ته ځان ساتل پکار دي، او په دغه نیت دا ختمو ته دا حافظان مبیایاست. دا ډیر غلط رواج دی په مشکل. حافظان مو ختمو ته روان کړي، یو لیل سره روان سپینې لنګوټې مبتړي دي، دا ډیر بد کار دی. وجد بدیه دا ده چې دا د اوس په ختم او په خیراتو او نظرانو مختصي، بیا به دین څنګه چاته بیان کړي چې د مزاج اوس داسې جوړ شي، او په دغه نیت باندې بار ورځي پیسې واخ نو ناکي پیسې مصرف شي، ثواب هم باندې نه. دغه چمکه وي دا پریر دی. دا تر ټولو اسانه او ښه طریقه ده د ختم لپاره. کغواړي چې د خپل امواتو د لپاره، د خپل مړو د لپاره یو ښه بهترین د ثواب سلسله جوړه کړي، یو مدرسې ته ورشي، هغه مدرسې ناظم یا د مدرسې چې مسؤل دی هغه ته وایست چې تاسو د دې په مدرسې کې یو ختم وکړي او ثواب یې د ازمون مړي ته وبخشي. بیا که موږ څه په واسه پراوه د طالبانو سره به موږ د دې کومک وکړو، نو دا یې بهترینه طریقه ده. هغه خپل حالت یو ختم وکړي، ثواب یې وروبخشي، دا یې ډیره ښه طریقه ده. دا یې ښه طریقه نه ده چې حالت کور ته بیایست، ځکه بیا یې نیت خرابېږي. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق او مګډوي حق بالباطل په باطل باندې، وتكتموا الحق او مپټوي حق وانتم تعلمون، حال دا چې تاسو په هېږي چې حق پټول څومره بده خبره ده. د دې يهودانو یو بل غلطي او قبیح صفت الله عزوجل بیانوي چې تاسو حق
په باطل باندې مګډوي حق او باطل مسره ګډوي کومه مسله چې حق وي هغه خلکو ته بیان کړي چې حق مسله ده او کومه مسله چې غلط وي هغه خلکو ته بیان کړي چې دا غلطه ده دا سم کوي چې حق او باطل سره ګډوي دا د يهودانو صفت دي چې حق او باطل سره ګډ کړي ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق واذا يا دلت لا مقدر دي وسره عطف دي پر لا تلبسوا باندې یعنی ولا تكتموا الحق او یا دلت ان مقدر دي دا منصوب دي نو په دغه صورت کې بیا دا غنون د ان ناسبه په وجه ورجدلی او بل دا چې حق پټوي یعنی حق هم پټوي وانتم تعلمون حال دا چې تاسو په هېری چې حق پټول څومره بده خبره دا د يهودانو بل کبیح صفت الله تعالی بیانوي چې تاسو حق پټوي او حق د باطل سره ګډوي د حق د باطل سره د ګډېدلو یو ښکارا مثال هغه علماء سو او هغه بد علماء دي چې د کافرانو په لمن کې وی دي هغه ته کتا سي وګوري دا د کافرانو ناروا کارونه به تاسو ته روا ثابتي او پر دې بدلایل وای نو دا حق د باطل سره ګډول او حق پټېدل به دادي چې ښکارا مسله ویني یو څوک چې دا غلطه ده او بیا خپل پټ ور باندې نیولې وای نه دا به د حق تول دي کتمان حق دي نو کتمان حق دام د يهودانو صفت وو او حق د باطل سره ګډول دام د يهودانو صفت دي د دې څخه ځان ساتل پکار او دا مسله د همیشه د لپاره باید د سړي په ذهن کې حق بیانول دا مطلب نه دی چې یو چاته مخامخ رد وایا چې دا غلطي لري دا طریقه نه ده یو چا کی چې غلطي ته هغه تکرارم ویلای شي دا هغه ځای ته مرتللای شي که هغه لوی سړی او که کوچنی سړی حق خبره ته ورته کولای شي مثلا که څوک د یو چا څخه شرمېږي چې د پلاني مسله که زه ورته وایم خوا به بده شي نو خو یو خط ورواستو په خط کې ورته وایي چې دا خبره د شرعي اصول پر بنیاد ده شي او ما فقط دا ذمہ داری و چې تاسو مې خبر درکې نور ستا کار دی منی کې نه منی منل زما وظیفه نه دا چې په ژوند باید سړی ولې کې چې په یو چا کې غلطي ویني پر بیان یې بیانوي او هغه خپل نه وایي دا منع ده د دې څخه سړی ځان ګوري وتكتم الحق وانتم تعلمون تفسیر معارف القرآن کې د قرطبي په حواله باندې د ابو حازم رحمت الله علیه یو اکثر نقل کړي سليمان ابن عبد الملک دا د عربي دنیا پاچاو دا د عبد الملک زوی دی عبد الملک به د مروان زوی وو مروان به د حکم زوی دی او حکم به د یزید زوی وو یزید د معاویه زوی وو سليمان ابن عبد الملک او ابن حکم ابن مروان ابن یزید ابن معاویه رضی الله عنه دا سليمان ابن عبد الملک مدینه منوره ته وخت راغلی نو بیا مدینه منوره کې د خپل خلکو څخه پښتنه وکړه چې تاسو وګورئ په دې مدینه کې د صحابه کرامو څخه داسې یو څوک شته چې صحابه کرام لیدلي یعنی یو مشر تابعی شته نو شاوته چې و د حضرت ابو حازم په نامه یو لوی بزرګ شته چې د صحابه کرامو شاګرد نو هغه راوښتي ابو حازم چې راوښتي د ورته ویل چې دا عجب له به فائدہ زما دینه منورې ته راغلیم دومره ډیر خلک ما ملاقات تراغله او تز ما ملاقات ترانه ابو حازم رضی الله عنه ورته ویل چې به وفای ولیده زما استاد نه د فقها تعلق ستا او نو مو تعلق ستا فن شناخ کې د یو چا مجلس ته ورتل دا خو به وفای نه دا خو یو غیرت دی کتا زرا غوښتي وای ز بیان وای راغلی شي لیکن بیل اجازه ته د چا مجلسو ته ورتل دا خو مناسب کار نه امام زهری رحمه الله ناسو هغه سليمان ته مخ ورواړو چې دا ښه خبره درته وکړه ملامت ته تا باید دعوت ورکړي وای دا هغه څورسته سليمان یو څه پښتني د څه کړی دي نو دا پاچاو خو د ډېر ټینګه خبري ورته کړی سليمان ورته ویلي دي چې موږ ولې د مرګ بیریږو نو دی ورته وایي د مرګ موږ ځکه بیریږو چې موږ آخرت ویران کړی دي
او دنیا مو جوړه کړې د دنیا په تعمیر کې شپه او ورځ اخته یو او د آخرت تعمیر مو ویران پرې ایښي نو په دې خاطر باندې آخرت ته ورتلل او د آخرت لپاره مهنت دار ته ګران شي سليمان بیا پښتنه جنې وکړله چې سبب د خدای عزوجل په حضور کې زموږ حاضرېدل څنګه وي نو د ورته ویل ک یو سړی نیک عمل وو نیک اعمال یې کړیو نو د خدای عزوجل په حضور کې به داسې حاضرېږي لکه یو سړی چې د خپل سفر څخه کور ته راشي دا سفر د ستړیا او مشکلاتو څخه کور ته سړی راشي څومره وساش نو دغه حالت کې به د خدای عزوجل په حضور کې موږ حاضرېږو او کچیر یو سړی ول عمل وو نو د الله عزوجل په حضور کې به داسې حاضرېږي لکه یو ترشتېدلی غلام چې ګرفتار کړل شي او بیا د عقاب په مخ کې پیش کړل شي نو دا خبره چې ورته وکړله سليمان ډیر زیات وژړل او د دې جړا ورسته بیا دا ویل چې کښ موږ ته معلومه وای چې الله عزوجل په آخرت کې زموږ سره څه معامله وکړي یعنی دا د کښ راته معلومه وای ابو حازم ورته ویل چې ستا اعمال په قران پیش کړ کله قران مطابق و نو بس ته معلومه سوله کله قران خلاف و نو هم درته معلومه دا ورته ویل چې قران په کوم آیات کې دا معلومیږي نو دور ویل چې الله عزوجل فرمایي چې ان الابرار لفی نعیم یقینا ابرار او نیکان خلق دا په نعمتونو کې وان الفجار لفی جحیم او یقینا دا فجار شي دي دا په جهنم کې دي سليمان څخه دا واورېدل نو نورې وجړل او بیا یې دته ویل چې تاسو ما په باره کې څه نظر لرئ دورته ویل ستا پلار او نیکه د توري په زور باندې پر خپل حکومت وکړي خلک مو قتل کړل او په ظلم مو پاچهي ونیول نو استاد سره الله تعالی ډېر سخت معامله وکړي یو څوک په دې مجلس کې ناستو د درباریانو څو هغه ابو حازم رضی الله عنه ته وایي چې تا دا ډېر غلطه خبره وکړه درته ما غلطه خبره نه ده کړې ما حق نه پټول نو بیا سليمان ورته ویل چې ته زما څخه څه غواړې درته ویل چې زه ستاسو دا غواړم چې خپل اعمال د خدای د احکام مطابق جوړ او د دنیا او د آخرت ژوندۍ دي برابر بیا هغه یو څه پیسې ورکړي دا هغه قبول نه کړي کله چې دا مجلس ختم شو اوږده سلسله ورسته بیا فرادي پیسې په یو خط کې په یو پاکټ کې ورته راوستول او یو خط مسره ورکړ نو دا ورسته د دې خط جواب ورته لیکلی عجیب جواب ورته لیکلی چې دا پیسې چې تا ما ته راکړې دا پیسې کله ما ته د ازما د خبرو په مقابله کې راکړي نو ما ته خو د وینو او د خنزیر غوښه خړل تر دې شدي ځکه چې دا خو ما د دین په مقابله کې دا پیسې واخیست نو ګواکې پر تامي د دې دین خبري خرچ کړي او کله دا د دې لپاره راکړي دي چې زه یو عالم یم نو بیا خو د استا په وطن کې نورم دغه ډیر علما شته هغه ته هم دغه ورکه او کله یوازې ما تر راکړي کله د علمیت په وجه راکړي نو خدای نورم علما دی هغه ته وجه نور کوي او کله دا هغه شی په وجه راکړي دي نو بیا خدای ما د لپاره حرامي پیسې ورد کړي او پرې شو دي نو دغه علماء چې حق یې نه پټوي او حق یې واضح خلکو ته بیاناوه ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين واقيموا او قائم کی الصلاه المنز یعنی ایمان راوړي اسلام راوړي واتوا الزکات او زکات ورکړي ورکعوا مع الراكعين او رکوع کوي مع الراکعين د رکوع کوونکو سره دا به هغه صفات دي چې بندگانو تعالی عزوجل بیانوي چې المنز دی ایتای زکات ده او د المنز کوونکو سره المنز کول دي ورکعوا مع الراکعين فالمانځ کې ډېر ارکان دي خدلته یو رکن ذکر کوي مراد څخه ټول المنز دی چې دا ذکر د جز مراد څخه کول دي ورکعوا مع الراکعين رکوع وکي د رکوع کوونکو سره د دې ځای څخه علماء دا وسله راځتلې ده
چې د جماعت بل منځ د تعالی امر کړی چې تاسو منځ کوي د منځ کوم سره مطلب دا چې د جماعت منځ کوي. نو آیا د جماعت منځ واجب دی او که سنت مؤکد دی؟ د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه مذهب دا دی چې د جماعت منځ دا واجب دی او کچيري او سړی بل عذر د جماعت منځ ونه کې یوازې منځ وکي دا منځ نسی کی په جماعت به کې. یو دلیل دغه آیات پیشي او بل دلیل یو حدیث پیشي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا صلاة لجار المسجد چې دا هغه سړی منځ نسته چې دا مسجد او مسایوي الا فی المسجد مگر په مسجد کې. مطلب دا چې دا مسایده مسجد منځ بیل مسجد بل ځای نشي کی. او دریم دا حدیث پیشي چې من سمع النداء چا کا اذان واورېدي فلم یجب او د اذان جواب ورنکې مسجد ته ولاړ نه لې فلا صلاه له. نو د دې سړي د پاره المنځ نسته فلا صلاه له یعنی د المنځ نه دي سي الا من عذر اگر کله کوم عذر فواجب باندې دا ور پیښ شو بیا پروانه نه. او دا غننګ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه دا هم منقول دي چې صحابي ورته راغلي ورته ویل چې اې دا الله پیغمبره ز پستور ګړون دی ما او دا چې څوک نسته چې ما تر لاس ونی شي مسجد ته می بوزي. نو آیا ما ته د اجازه ستا چې ز په کور کې منځ وکم؟ پیغمبر علیه السلام ورته هو. کله چې هغه لږ حرکت وکي بیا یې ورغکړل چې اذان اوري کې نه اوري هغه ورته وو اذان اورم ولیا ستاسو لپاره اجازه نشته ته مسجد ته راځي. دغه احادیث څخه دغه ائمه ځینې صحابه دي دا دلیل پیشي چې د منځه دا مسایده مسجد د پاره او بیل عذر د المنځ په مسجد کې په جماعت کول دا واجب او کچا بیل عذر په جماعت باندې منځ ونه کوي فرض المنځ نو دا نسی کیږي. البته د نور ائمه امام مالک او امام ابو حنیفه رحمت الله علیهما دا هغوی مسلک دادي چې د المنځ دا سنت مؤکد دی په جماعت سره کول. بیل عذر سنت مؤکد پر شودل دا ګناه ده او الله تعالی سره ته سزا ورکړي. لیکن کې بیل جماعت وکي خو المنځ وسو البته ګناهګار دي بیل عذر کې پر شود. او پر دې باندې دلیل دادي چې دلته دا ورکعو مع الراکعين څخه امر د فاعل د وجوب نه دی امر د فاعل د تاکید د المنځ دی چې تاسو المنځ پکلا کبانی کوي. او بل چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو فقيه صحابي حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وايي چې د المنځ کتا سي په جماعت وکي نو کامل ثواب محاصل کی او کچيري په جماعت مو نه کی نو سنن هدا د هدایت سنت مو پرې شو ده. معلوم وسول چې د صحابي د جماعت باندې ته سنن هدا ویلي دي او د سنن هدا په ویلو سره دا معلوم وسول چې سنت مؤکد دي. لیکن چې سړی دواړو طرفو ته وګوري خبره د دواړو تقریبا یو ده. هغه ائمه چې واجب بولی مطلب یې دا دی چې بیل عذر پر شودل ګناه او کما ائمه چې سنت مؤکد بولی هغه دا غوايي چې بیل عذر پر شودل یې ګناه. نو خبره دا ده چې جماعت یو ټینګ سنت دی او بیل عذر یې باید سړی پرې نږدې. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. اتامرون الناس آیات سو امر کوي خلق بالبر پنیکی باندې وتنسون انفسكم او هروي خپل ځانونه وانتم تتلون الكتاب وانتم او تاسو تتلون الكتاب تلاوتوي کتاب افلا تعقلون. نو آیات سو عقل نلري. دا د يهودانو بل غلط عمل دی چې ترک عمل دی. یوه کتمان حق کا او حق پټاو یوه تبلیغ الحق بالباطل کا او حق په باطل ګډوي او بل ترک عمل کاو بل چاته د نیکی امر کاو او خپل عمل ور باندې نه کاو. مفسرین لیکي چې د يهودو د علماو ځینې اقارب او قریبان و هغه ایمان راوړي او مؤمنان و دوی چې وای کله د هغه سره مخامخ سوله نو هغه ته به ویل چې بشکه دا نبی کریم علیه السلام برحق پیغمبر دی او د دې اطاعت مو پریږدو او خپل به ویل چې موږ دغه د دې اطاعت نکوو
چې په دې کې زموږ څه مصلحتونه دي د څه مصلحتو په وجه باندې موږ نه مسلمانان شوي او تاسو اسلام مو پرېږدئ پر دې اسلام ټینګ ودرېږئ نو الله عزوجل دغه آیاتونه را نازل کړه او د دې دغه عمل یې سخت رد کړي چې دا سي عمل نه دی اتامرون الناس بالبر آیا تاسو امر کوي خلک بالبر په نیکی باندې یعنی په دې باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي او د هغه اطاعت وکړي وتنسون انفسکم او هیروي خپل ځانونه خپل بیا تاسو اطاعت نه کوي وانتم تتلون الكتاب او حال دا چې تاسو تلاوتوي کتاب یعنی تورات تلاوتوي چې په هغه کې د بی عمل عالم مذمت او بدی بیان شوی ده افلا تعقلون آیات عقل لري یعنی په دې باندې نه پوهیږي چې دا ډیره بده خبره ده چې بل ته د نیکی امر کوي او خپل عمل قرباني نه کوي دا د يهودانو بل صفت نو که په یو مسلمان کې دا صفت وي دا بد صفت دی باید د ځان یې لري اوس دلته دا مسله بیا علما ورکل کړي ده چې د هغه واعظ لپاره چې عمل نکي واعظ کول څنګه دي یو سړی چې عمل خپل نور باندې کوي او واعظ او نصيحت کوي دا واعظ او نصيحت څنګه دي ګورې دلته یو څه اصول پکار دي یو څه مسائل پکار دي زموږ وطن خدا سي به معیار وطن دي سړی په معلومي زمنه هغه دا چې د واعظ لپاره علما او اصول شو دي اول دا وردا ضروری ده کوم څوک چې نصيحت کوي هغه عالم وي که عالم نو باید خلکو ته پر منبر نصيحت ونه کی که خلکو ته پر منبر باندې نصيحت کاوه او ځان خلکو ته د عالم په حیث ور معرفي کړي او عالم نو دا ډیره لویه بدنامي ده دا جهالت دی او خلکو ته کې فتوا ورکړه ګناه به ده په غاړه تبلیغ والا په دې کې ناراضي هغه ځکه چې تبلیغ والا چې په مسجد کې یو امي سړی ودري هغه ته د عالم په نامه نه در معرفي کوي تا ته مخ کې لاوایي چې دا یو امي سړی دی ما دې مسجد ته راوستلی دی نو تا ته زه مسائل نه په بیانوم او نه زه تا ته تقریر پکوم فقط د دې دین اهمیت او د دې دین سره تعلق په جوړوم چې د دین سره تعلق جوړ شي نو عوام خلګوم دا فکر نه کوي چې دا سړی چې ماته په منبر باندې ولاړ دی مسائل نه راته بیانوي دا فقط ماته د دې دین یو غم او فکر را پیدا کوي چې زبا د دین زده کړم ځکه دا سړی مسجد ته راوتلی او پر منبر کا سړی ناست هغه عالم که عالم نو بارا خرافات وایي زبا تاسو ته د خرافات یو څو مثال پیش کړم نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په خپل مبارک احادیثو کې د دې بد دعا او د دې غریوانو د چیرولو او د دې مخ او د سر د شکولو څومره منع فرمایلی دا ابو داود حدیث دی پیغمبر علیه السلام فرمایي ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوه الجاهليه چې هغه سړی زما امتی نه دی چې هغه دا خپل بړخوګان په چپلاخو باندې وي او غریوانو نسری او هغه څه خبري کوي چې هغه د جاهلیت خبري چې کله غم ور پیش نو بیا پر منبر باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام پر وفات د صحابه کرامو او د فاطمه رضی الله عنها او د نبی علیه السلام د کورنۍ داسې تمثيلول او داسې بیانول چې غریوانی چیرو دې چې پښیو زاړه چمپلانې په پښو په مدینه کې دوري ګرځیدل خاورې پر سر بادولې تاسو خپل فکر وکړئ که یو غیر مسلم چې اسلام یې نه راوړي هغه د نبی علی السلام د کورنۍ دغه حالت بیان کی هغه به د دې کورنۍ په باره کې څنګه عقیده ولري اوس دغه څوک چې دغه مسله بیانې دا په دین نه دی خبر کدی په دین خبر وای نو د الله د پیغمبر اهانت یې نه کاوه نه د الله د پیغمبر کورنۍ په دغه سي غلط حیثیت باندې تمثيلول د الله د پیغمبر کورنۍ ډیره معززه او محترمه کورنۍ هغه کپ مسکنت کې و او مسکنت کې داسې نو چې پر چا باندې ظاهر وو او د دې د ژوندۍ څخه د باندې معلومې دي یا دې تورته نور مسائل د مثال په توګه یو سړی په مسله باندې خبر نه دی په زور یې لو سپیکر چالان کړی
او د قران کریم تلاوت په خلکو باندې اوري، خلک ټول د شاوخوا ناس. شرعي مسله دا ده چې د تهجد د پاره پورته سي لا به په زور تلاوت نه کوي، ځکه چې نور خلک د خوب ایستل حرام دي او تلاوت دا مستحب. د شپې تلاوت ته پورته کیږي، د لوډ سپیکر څخه تمامه علاقه ټوله پریشانی، خوب نشي کولای او دا دینداری بوله. معلومه سول چې دا په دین نه دی خبر، که په دین خبر وای دا کار نه کاوه. دې ته ورته نور مسائل. نو یو خو دا اصل پیژندل پکار دی چې علم چې د چا سره نه وي هغه باید وعظ ونه کړي. یو مسله دا ده. بل خبره دا ده چې په وعظ کې کمزوري شان بیانول دا بل غلطي. کتابونو کې هر څه شته، دا سینې چې په دې کتابو کې ټولې خبرې صحیح دي. دا مشت وس وایو چې دا پلانې کول مکتابه کول دی، پر دې کول باندې فتوا راغلی ده، دا ولي وایو؟ په دې معنا دا ده چې په دې کتاب کې ډېری خبرې شته، خدای یو خبره پکې معتمده ده، نو پر هغه باندې علما فتوا ورکړي. دا د فتوا لفظ چې راخته شوی دی، دا راخته شوی دی د فتا څخه. فتا وایي ځوان په دغه ځوان بولی چې قوي وي مضبوط وي، یعنی دغه کول زمرج په دغه مسائلو کې مقتابه دي. مطلب دا چا قوي کول، نو هر کول نه بیانېږي او نه هر خبره بیانېږي. کچا هر خبره پر منبر بیانول دا علم نه دی، ځکه دې ته اصول نه دی ور معلوم. که اصول ور معلوم و بیا ضعیف شعار نه بیانې، اسی قصې نه کوي. دا قصې په کتابو کې ډېری، نو هر قصه سړی پر منبر باندې خلکو ته نه کوي او نه دا اصل دی، بل د دې څخه ځان ساتل پکار. واعظ باید په دې شرایطو باندې پوره وي، او بل دا چې واعظ باید خپل په هغه مسله باندې عمل کړي چې خپل عمل ور باندې وکي، بیا د خبرې تاثیر پر نور باندې ډیر. په یو مسله دا نه کچا عمل نور باندې کاون او نصيحت باندې کوي، یا دا چې څوک کوو چې خپل عمل نور باندې کاوه، دای د دې څخه نه منع چې نصيحت باندې کوي. ولی مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه وای دا بل ته نصيحت کول دا خپل یو نیکی ده. نو که یو سړی روزه نه نیول وای د دې خدا معنا نه ده چې مونږ دینوم نه کوي، نو کله خپل عمل نه پکاوه بل ته دی وای بل ته په ویلو باندې کېدلای شي الله تعالی دته د نیکو اعمالو توفیق ورنصیب. لیکن هو د بل چا د پاره په دغه خبره عمل نه کول دومره لوی جرم نه دی لکه دای چې خپل نه پکې. ولدی خو په مسله باندې خبر دی چې عمل نه پکول جرم دی او هغه بل کس جاهل دی. نو یو سړی چې په مسله خبر وي بیا عمل نه پکې، طبعا د هغه جرم زیات دی در هغه کس چې په مسله باندې خبر نه وي، ولو کله هغه د فارم جرم دی خدای د جرم تر هغه زیات. نو حضرت انس رضی الله عنه وای موږ د نبی عليه الصلاه والسلام څخه پوښتنه وکړه چې آیا که یو سړی عمل نه کاوه هغه چاته نصيحت نشي کوي؟ ای پیغمبر علی السلام راکوي چې نصيحت کولای شي، نصيحت کی ورته کوي. چنانچه مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله وايي فما کی چې کله یو بد صفت پیدا شي زه هغه صفت پر منبر ډیر بیانوم. دا دغه ډیرو بیانول په وجه الله سبحانه و تعالی ماته د هغه بد عمل د پریښودلو توفیق راکړي. او بل دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د قیامت په ورځ چې څومره ډیر الله تعالی د عوام خلق معافي، علما دونه نه معافي. وای وجه دا ده چې علما په مسله خبر دي بیا عمل نور باندې کوي، نو دا وی جرم سخت دی. او بیا دا یو قسم په دین باندې پسخند وهلم دي چې مسله درته معلومه ده او عملم نه باندې کوي. عوام خلکو که جرم یې وای نو دا وی جرم خودونه دي چې عمل یې نه دي کړی، په مسله خو نه خبر. نو کېدلای شي چې دغه واعظ او دغه ناصح چې نصيحت کوي او بیا عمل خپل نور باندې کوي جرم زیات دی. خو معنا یې دا نه ده چې دینو نصيحت نه کوي، نصيحت دی بار کوي. کېدلای شي د نصيحت په وجه الله تعالی په دې کې د نیک عمل او د عمل توفیق پیدا کړي. وَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ واستعینوا او تاسو مدد غواړئ بالصبر په صبر باندې او صلات او په منځ باندې و انها
او یقینا دغل منز لکبیرة وانها یقینا دغل منز لکبیرة دا ډیر ګران دی الا علی الخاشعين مگر نه پر عاجز کوونکو باندې یعنی کتاسته د مال د محبت او د جاه د محبت په وجه د ایمان راوړل ګران وي نو دا اسانی د پاره طریقه دا ده چې واستعینوا بالصبر تاسو کومک حاصل کی مدد غواړي په صبر سره والصلاه او په منځ سره وانها او یقینا دغل منز لکبیره ګران دی یعنی کڅوک وایي چې ما ته خو المنز کول ګران دی نو دا یقیني ګران دی مگر ګران نه دی علی الخاشعين پر هغه کسانو باندې چې عاجزي کوونکي وي یعنی ایمان راوړي په صبر او درمانځه باندې التزام وکړي نو دا به د حب جاه او حب مال محبت تاسو د زړه څخه وباسي د انها ضمیر دلته د صلات او صبر دواړو ته راځي دي لیکن دا ضمیر د مؤنث صلات ته ظاهرا راځي سوی دي د وجه د قربه چې مرجع نږدې ده او یا به صبر او صلات دواړه په معنا د خصلت واخلي او د ها ضمیر ورته راځي کې نو خصلت په مؤنث وي او ضمیر د تانیث ورته راځي واستعینوا بالصبر والصلاه فدې کې به الله عزوجل د دې يهودانو د فار علاج بیانې او د هر هغه چا د فار علاج بیانې چې پاغي کې دا دوی لوی بیماری وي یو لوی بیماری چې د انسان ایمان ورپاسې دی هغه خو بیمال دی دا د مال محبت او بل لوی بیماری چې د انسان ایمان ورپاسې دی هغه خو بجاه د منصب محبت يهودانو د همدغه دوه محبتونو په وجه باندې د نبی کریم علیه السلام اطاعت نکاو ځکه نو آیاتونو پټول حق او باطل هم سره ګډول او خپل ایمان هم نراوړي نو دا دوا سبب او دوا بد صفات په دې کې موجود و اوس الله عزوجل په دا آیات مبارکي د دې د جدوالو بیماریو او مرضونو علاج بیان چې تاسو په صبر باندې کومک وغواړئ یعنی کله چې سړی صبر وکړي نو د دې صبر په وجه دی د خپل نفس کنټرول کی نو بیا د ډیر مال او د مال د زیادت کوشش نکړي ځکه د سړی سره کله مال محبت پیدا سو د دې مال د محبت په وجه د انسان سره د جاه محبت بار پیدا کیږي او د جاه او د منصب محبت که پیدا سو د انسان سره بار د انسان خود غرض شي خود غرض دا معنی چې ځان تر نورو بیا شبولي او نور ټول تر ځان کم بولی او دغه په وجه باره دای بخیل هم سي کنجوس سي او بل دا چې د حق مقابله کوي دا د مال او د جاه د محبت امراض دي او آثار دي پر انسان باندې ښکارا کیږي کله چې د یو انسان سره د مال محبت پیدا شي تاسو بیا ګورئ دا د حق مقابله کوي د حق د مقابله یو مثال یې زده توایم همیشه به د خپل کار د رواوالي د پاره هغه مسله غواړي چې د کار د رواوالي خبره پکې کبیل فرض یو عالم ته ورغلی او هغه داسې مسله ورته وشودل چې دا د کاروبار په هغه کې غیر شرعي معلومې دي نو دای به خامخا بیا بل مولوی صاحب تورځي تر څو چې دا مسله یو رقم روا کې ځان که هغه دا ورته ویل چې دا ناروا ده بیا بل مولوی صاحب تورځي او په عین د خبرو په حالت کې بدای د خپل مسله ګول مول بیانې د پاره د دې چې د عالم دته داسې فتوا ورنکي چې دا حرام ده د په مزاج کې دا جوړ کړي چې دا روا دي اوس بدای د دې رواوالي د پاره پر لسو دارو لپتاو باندې ګرځي تر څو چې څنګه روا کی ځان ته برابر د دې ډیر مثالونه دلته راغلي ډیر داسې مثالونه د ارګتا ترازی چې د کاروبار مطلق نه روای خدای د رواوالي د پاره داسې ګول مول خبري جوړي چې خبره پوره مفتی ته بیان نکي ولیکه پوره ورته بیان کاغه د حرمت فتوا ورکړي دا یو دا د مال محبت اول د حق مقابله کوي بل بدای دا فکر کوي چې په دا ټول افغانستان کې علماء د حرمت فتوا ورکړي او په دنیا کې لري یو معلم فقط د جواز فتوا ورکړي هغه به مخ تکي دانی مولوی صاحب فتوا ورکړي د دې یو مثال زه درته وایم دا د ژوی
په ارتباط باندې زموږ د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې د ټول علماو اتفاق پر دې دی چې دا ژره پرېښودل دا واجب دی. د مصر یو عالم په اخبار کې راغلی و چې هغه ویلي و چې د دې ژرې د شریعت سره خاص تعلق نشته، دا د سړي شخصي کار دی، که یې پرېښودل او که یې خریل. په یو اخبار کې راغلی و، نو والله عالم چې هغه ویلي دي که نه دي ویلي، اول خدا نه معلوم اخبار څه اعتبار لري. ډیرو کسانو په دغه اخبار دلیل پیښاو او خلکو ته به دا اخبار راخستل. ګوره په دې اخبار کې راغلی، یعنی دا د خپل وطن علما چې دل مو سره کښېنستل بم دا غوډه نه مني. نو د مال د محبت یو لوی تاوان او اثر دادی پر انسان باندې چې کله دا په سړي کې راغلی، نو دای د دې په وجه باندې کنجوس ام سی بخیل سی، بیا به د حق د پاره یو روپی هم نشي مصرفوي، او د دې د پاره چې بیا دای ته شهرت ته پرسیږي بیا به هر څه مصرفوي. دا یې بل بیماری ده، او د همدغه وجه څخه بیا دای د جاه او د مال محبت ته رسیږي. نو کله چې د منصب محبت سره پیدا سو، د دغه منصب د حاصلولو د پاره به د هر طریقه په کار اچي، ولو که د منصب د حاصلېدلو په وجه د مسلمانانو عزت، د مسلمانانو وینه، د هغوی نفس د پښو لاندې کېدی، حتی که خلک په قتل رسېدل، لا هم به دی د دې منصب د حاصلېدو لپاره خلک په قتل رسېدل. مفتي محمد شفیع صاحب رحمه الله لیکلي دي، وایي که موږ دا مخکني تاریخ ته لږ سترګې ور واړو او ویې ګورو، وایي نو په دنیا کې چې اکثره جنګونه سوي دي او اکثره انسانان په قتل رسېدلي دي، وایي اکثره دغه وجه یې د دې منصب وي چې دی منصب ته ځان رسول غواړي، په دې باندې ځان قتل او د انسانانو وینې تویولو ته لا هم آماده کړي. نو الله عز وجل د دې دواړو بیماریو علاج صبر او صلات ښودلی، چې کله انسان صبر وکړي، نفس کنټرول کړي، نو خو د مال محبت باره نه سره پیدا کېږي. چې د مال محبت پیدا نه سو، د حق مقابله نه کوي. چې د حق مقابله دی ونه کړله، خپله د آخرت ته ترتیب برابر سو، باره حق ګډ وډ نه کوي، حق نه پټوي، دا او کله چې د لمونځ وکړي، د لمانځه په وجه په تا کې عاجزي راځي، چې عاجزي رالل د منصب محبت بیا نه د سره پیدا کېږي. نو الله فرمایي واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرة الا علی الخاشعین. دغه لمونځ دا یقیني ګران دی، او پر هغه خلکو نه دی ګران چې هغوی عاجزه وي. خشوع څه ته وایي؟ خشوع وایي دا د خپل زړه کیفیت ته، چې د انسان د زړه کیفیت هغه داسې عاجزه سي چې پر ظاهر بدن باندې آثار ښکاره سي. د زړه کیفیت دا دی چې کله انسان ته د حق خبره راشي، نو دی تسلیم کی. ځکه نو وایي د عمر رضی الله عنه بارک راځي چې هغه به خبرې کولې، اواز یې ډېر لوړ، لیکن کله چې به وایي مجرم وهغه ډېر سخت به وهه، او چې تګ به کاوه ډېر تیز وتلی، لیکن د هغه باوجوده وایي د داسې اندازې عاجزي پکښې کې وه چې حق به چا ورته بیان کړي، سر به ورته ټیټ کړي. نو وایي دغه عاجزي نه ده چې سړي سر زړولی یا پټو پر سر اچولی، او دا عاجزي نه ده چې سړی پر لارې باندې مړ سر رواني. عمر رضی الله عنه یو سړی ولیدي لمونځ یې کاوه، سر یې زړولی، هغه ته ویل د لمانځه اداینه سمه کوه، دا سر لوړ که سم ودرېږه. دا عاجزي دا د زړه کیفیت دی، دا د ظاهر کیفیت نه دی. البته که یو سړی ته طبعا په طبیعت کې الله تعالی دا ایښي و چې سر یې کښته ځړاوه، مزاج یې داسې جوړ کړی و، نو دا ښه صفت دی. لیکن د ظاهر سمول دا دومره مقصود نه دی لکه د باطن سمول چې مقصود دی. نو دا خشوع دې ته وایي. او یو د دې په مقابله کې خضوع راځي. خضوع به دې ته وایي چې د انسان پر ظاهري وجود باندې د عاجزي آثار معلوم شي. نو مطلب دا دی چې خشوع دا د باطن حالت توای او خضوع بیا د ظاهر حالت توای. او ځینې علماو به مقصد دا بیان کړی دی چې خشوع دا د आवाज کښته کېدلو ته راځي، لکه خشعت الاصوات، आवाजونه کښته سوه، او خضوع بیا وایي د اندامو کښته کېدلو ته، د اندامو نرمولو ته، لکه ظلت اعناقهم لها خاضعین، یعنی کښته سوله د هغوی غاړې د هغه دپاره عاجزه. خاشعین دا معنا او خضوع دا معنا. خو مقصد یې دا راوځي چې په اصل کې خشوع
دا د خپل زړه کیفیت عاجز کول او په خپل زړه کې نور ته ځان شبلل او د خدای عزوجل احکام ته د قدر پسترګه کتل دا په اصل کې عاجزي او خشوع ده. ظاهر کسړی کیفیت بدل کی که بدل نکی هغه دونه معتبر نه دي. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. اوس دا خاشعين درته شي هغه خلک چې عاجز وي خشوع پکشي کی هغه بیان. دا خاشعين هغه کسان یظنون چې ګمان کوي په معنا باندې دلته دا ګمان دی یقین دی. یقین کوي انهم چې یقینا دوی ملاقو ملاقات کون کی دی ربهم د خپل رب سره وانهم الیه راجعون وانهم او یقینا دوی الیه ودغ عز وجل راجعون ورګرځیدون کی دی. یعنی د عاجز خلق هغه دي چې د خدای عز وجل پر ذات کامل عقیده لري او دا یقین وي چې موږ الله عز وجل ته دوباره ورګرځیدون کی ورتلون کی. علماء دا مسله را استلې د خپل مانځ کې عاجزي دا د مانځ د صحت د شرایط څخه ده او کدل مانځ د کمال د شرایط څخه ده. نو وايي که څوک خپل مانځ کې عاجزي وکي عاجزي ونه کی نو المنس کیږي کنه. زموږ د فقهاو رائے ده چې دا عاجزي د انسان د زړه کیفیت دی. دا کله کله د انسان په اختیار کې نه لیکن دون وای لازمی ده چې د تکبیر اولا په وخت کې چې ته اول تکبیر وایې په دې وخت کې بس تا نیت او ستا ټول وجود کاملا د الله طرف ته متوجه کړي. د مانځه په شروع کې باید د انسان زړه د الله تعالی طرف ته متوجه شي. کله چې د الله تعالی طرف ته وای دا متوجه سو نو دا خشوع راغله. بیا وای که په مابین کې یا په اخر کې د انسان څخه یو پلا یا دوه پلا عاجز ولاړل توجه بدل اسو بل طرف ته ولاړ نو د المنځ ته تاوان نه دی رسیدلی المنځ سیس. لیکن هغه کسان چې هغه در پای پر المنځ په خشوع او په خضوع په عاجزي باندې وکي نو د هغه د المنځ ثواب تر دغه المنځ ډیر. مطلب دا چې زموږ د ائمه په نزد باندې خشوع دا د المنځ د کمال د شرایط څخه ده. یعنی هغه المنځ کمال ته رسیږي چې پکې عاجزي وي او که بغیر عاجزی المنځ وسو دا المنځ صحیح دی فرض ادا سو غړې اخلاصي خو هغه کمال او ثواب هغه حاصل نشو. یا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. یا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. ای بنو اسرائیل اذکروا نعمتی التي یاد کی زما هغه نعمتونه انعمت علیکم چې ما پر تاسو باندې کړی دي وانی فضلتکم او ما فضیلت تر کړی دي تاسو ته علی العالمین فعالمون باندې. د دې شپږ سرويشت آیات څخه څلورم باب شروع کیږي. دا دومه حصہ سورۃ بقره ده د دې دومه حصہ شروع کیږي. په دې څلورم باب کې شپږ خطاب راځي یعنی شپږ ځلې د الفاظ راځي چې یا بني اسرائیل یا دې ته ورته کلمات. شپږ خطابات دي او اته نعمتونه دي او په اخر کې تتیمه ده په ترغیب او ترهیب سره. اته نعمتونه الله عزوجل پر دې بني اسرائیل باندې بیانوي. یا بني اسرائیل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. اې دا حضرت یعقوب علیہ السلام اولاد اذکروا نعمتي تاسو زما نعمتونه یاد کی التي هغه نعمتونه انعمت علیکم چې ما پر تاسو باندې کړی دي ترڅو د شکر او اطاعت لپاره لار پیدا کړي. او دا خبره هم یاد ساتي وانی فضلتکم چې ما فضیلت درکړی دي تاسو ته په خاص معاملاتو کې علی العالمین پر عالمیان باندې. یعنی په ټولو کارو کې مې فضیلت نه دی درکړی بلکې په ځینو خاصو کارونو کې مې تاسو ته فضیلت درکړي. او یادا مطلب چې تاسو په زمانه کې چې څومره خلک و پر هغه مې تاسو ته فضیلت درکړي. نو چې دا دواړي معناوي موږ سره راوباسو نو دا سوال به بار نه کیږي چې دغه بنو اسرائیل نو پر ټول عالم پر انسانانو افضل و نو د نبی علی السلام پر امت هم افضل و الان کې دا سينو
نو چې دا موږ وایو چې موږ فضیلت درکړې دي تاسو ته په خاص معاملاتو کې انو سیدی هغه خاص معاملاتو کې خو دې ته فضیلت ورکړل شوی هغه ته دریاب وچاو دي لارې پیدا کړل نبی عليه السلام امت ته نه دی ورکړل شوی نو د یو خاصي جزئی فضیلت په وجه او د خاصي جزئیه په وجه باندې پر بل چا باندې فضیلت په عمومي توګه ناراضي دا مثلا یاد ساتي یو چاته په یو خاصه مسله کې ک فضیلت ورکړل شو د دې څه دا نه لازمي دي چې هغه دی په ټولو وجوهاتو پر بل افضلي د مثال په توګه حضرت فاطمه رضی الله عنها د نبی عليه الصلاه والسلام د وجود ټوټه ده په دی وجه چې دا د نبی عليه الصلاه والسلام د وجود ټوټه ده پر ابو بکر رضی الله عنه افضل ده لیکن دا چې ابو بکر رضی الله عنه د مسلمانانو اول خلیفہ او تر انبیاء ورسته په ټولو انسانانو کې افضل انسان دی په دی وجه به ابو بکر رضی الله عنه باندې افضل دی نو د ابو بکر رضی الله عنه فضیلت عام دی او د فاطمه رضی الله عنها فضیلت په یو خاصه مسله کې دی نو د یو خاصه مسلې په وجه فضیلت د عمومي فضیلت مخه نشي نیولای نو دلته هم کبنو اسرائیل ته د دریاب چاودېدلې دي دا د دوی په یو خاصه مسله کې فضیلت دی په دې سره د دوی د نبی علی السلام پر امت باندې فضیلت نه ثابتېږي ځکه دا په یو خاصه مسله کې فضیلت دی نو وانی فضلتکم ما تاسو ته فضیلت درکړي په خاص معاملاتو کې علی العالمین پر عالمونو باندې او یاد عالمین سمرات د دوی د زمانه خلق واخله نو بیا خو د دې په زمانه کې به دوی پر هغه باندې افضل و نو د نبی علی السلام پر امت باندې افضل نشو واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا او وبرري يوما ده غورزي څخه لا تجزي چې بدله بنور کوي نفس یو نفس عن نفس دبل نفس څخه شيئا ده هیڅ ولا يقبل منها شفاعه او نب قبلي د دې نفس څخه شفاعت ولا يؤخذ منها عدل او نب افتل کیږي منها د دې نفس څخه عدل معاوضه ولا هم ينصرون او نب د هوی امداد کول کیږي د آخرت په ورځ باندې چې دغه ټول کارونه نه کیږي د دې ورځې څخه تاسو وبېریږئ په دنیا کې چې یو انسان ځان د یو مصیبت اخلاصي نو د دې مصیبت څخه د خلاصون لپاره څلور طریقې په کار اچي اوله طریقه دا وي یو سړی راولاړ شي د یو بل سړی د دفاع لپاره خپل ځان سپر کړي د مثال په توګه ستایو قریب وي یو څوک مقابله کوي ته د خپل ورور ملګری شي او د هغه مقابله وکړي نو په دنیا کې د خلاصون لپاره کله سړی افراد او فوج او قریبان او اولادونه استعمالي په آخرت کې دا سلسله دا نه چلیږي نو الله فرمایي چې لا تجزي نفس عن نفس بدلا بنور کې یو نفس عن نفس بل نفس څخه شيئا له هیڅ چې یو نفس په ګناه باندې په عذاب باندې مبتلا شي او دای دې ځان په بدل کې ورکړي چې بس دا سزا ما تراکه دای معاف کدا شي نشي کېدای لکه په دنیا کې چې پیشي یو سړی بندي وي دی او ته یې ضمانت کوم بس ما د په عوض کې کښیناوه په آخرت کې دا مسله نه راځي دوم په دنیا کې چې یو سړی ځان د مصیبت اخلاصي نو یو سپارښت واسطه مختراوي یو لوړ سړی ور باندې واسطه کې هغه وایي چې دا سړی زما په خاطر باندې پرېږ نو په آخرت کې دا مسله نه چلیږي چې د یو چا واسطه دی الته معتبر شي او په دا شرط کداغه سړی چې په عذاب مبتلا دی ایمان نه درلود که مؤمن وو بیا کېدلای شي الله عزوجل د انبیاء او شفاعت له مبارک قبول کړي یا د حافظانو یا د علماو یا د شهداو یا د صالحو بندگانو د مور پلار د اولادونو د مؤمن په بارک شفاعت قبليږي ولو کده ګناه خاوند او درېمه طریقه په دنیا کې د خلاصون داوي چې یو سړی راولاړی په پیسو ځان خلاصي یو چاته پیسې ورکړي د مصیبت ځان خلاص په آخرت کې دا مسله نشته چې دای پیسې ورکړي او ځان خلاص او څلورمه طریقه په دنیا کې دا ده چې یو سړی ځان په فوج او په عسکرو خلاصي د مصیبت څخه باډیګارډ او ساتونکو باندې په آخرت کې دا مسله نشته نو الله عزوجل وايي په دنیا کې د خلاصون د څلوري طریقې استا
په آخرت کې دا یوم په کار نه درځي. نو چې کله په آخرت کې دا یوم فائدہ نه کوي نو د آخرت لپاره د اوس تیاری شروع او د آخرت د ورځې څخه وبېریږي. نو واتقوا یوما وبېریږي د هغه ورځې څخه چې داسې ورځ ده لا تجزي نفس چې په کار باندې راځي یو نفس عن نفس بل نفس لره شیئا په هیڅ شي کې به یو وبل ته په کار نه راځي. ولا يقبل او نه به قبليږي منها د نفس څخه شفاعت یعنی چې خپل هغه شخص چې شفاعت کیږي کاغه ایمان نه درلود دی. ولا يؤخذ منها او نه به اخستل کیږي منها د نفس څخه عدل معاوضات پیسې چې دې بیا معاف شي. ولا هم ينصرون او نه به کومک کول کیږي چې فوج او عسكر دې د کومک وکي. اوس الله عزوجل هغه نعمتونه چې بنو اسرائیل ته وایي چې تاسو زما نعمتونه دریاد کړئ هغه نعمتونه وريادي. اول نعمت دی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ او هغه وخت دریاد کړئ چې ما نجات درکړي تاسو ته. بنو اسرائیل خو د نبی عليه السلام په زمانه کې چې دا يهودان اوسېدل دا د فرعون څخه دوی نجات نه پیدا کړي. نجات خو د دوی پلرونو او نیکونو پیدا کړي. او کله چې پلار او نیکه نجات پیدا کړي د پلار او د نیکه نجات دا د اولاد نجات هم ګرځي. نو خطاب دلته د نبی عليه السلام د زمانه يهودانو ته دی او نجات د دوی نیکونو پیدا کړي. او د هغه نجات د دوی نجات بلل کیږي ځکه نو خطاب دوی ته کړي. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ چې کله موږ نجات درکړي تاسو لره یعنی تاسو آبا او اجداد ته من آل فرعون د فرعون د عسکرو څخه من آل فرعون یعنی د فرعون د لشکر او د عسکرو یسومونکم چې دا غول استی تاسو سوء العذاب فبد عذاب باندې تاسو ته بد عذاب درکو. هغه بد عذاب نو دادی یذبحون ابناءکم ذبح کول استاسو اولادونه نارینه ويستحيون او ژوندۍ پرېښودلې نساءکم استاسو شذي یعنی دا کوچنی انجونی ژوندۍ پرېښودلې چې آینده به بیا شذي جنې جوړېدلې. نو دلته چې نساءکم ورته وویل په دا وخت کې خو نو شذي نه وي په اعتبار د ما یقولې ورته وویل یعنی یو شی چې آینده کیږي ته د آینده په اعتبار باندې معرفي کی. نو دا دلته دا استعمال شوی دی چې تاسو شذي ژوندۍ پرېښودلې دا وخت خو هغه انجونی وي خدا چې آینده شذي جوړېدلې نو په دې خاطر ورته نساءکم وایي. یذبحون ابناءکم ذبح کول استاسو زامن ويستحيون نساءکم او ژوندۍ پرېښودلې استاسو شذي دا انجونی ژوندۍ پرېښودلې په دې کې هم د دې کوم احسان نو پر دې بني اسرائیل باندې بلکې په دې کې دوی خپل شخصي اغراض کول په کورو کې د دې د شذو څخه خدمت اخستي. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وفي ذلكم فدغه کار کی فدغه واقعه کی بلاء ازمائشت و امتحان من ربكم استاسو د رب د طرف عظیم لوی یو لوی امتحان. وری دوی خبرې دل تراله یو دا چې تاسو ته مو د فرعون څخه نجات درکې او بل دا چې تاسو اولادونه یې ذبح کوله. نو د فرعون څخه نجات په دې کې هم امتحان کېدای شي. هغه دا چې اوس ما تاسو ته نجات درکې نو شکر ادا کړئ. نو په وخت کې د نعمت شکر دا خپل یو امتحان دی انسان ادا کوي. او یادا چې د تاسو لونی ژوندۍ پرېښودلې او اولادونه یې دروژل نو دا پر تاسو یو مصیبت راغلی او د مصیبت په وخت کې بیا امتحان په صبر باندې وي. نو فی ذالکم فدغه کې بلاء یعنی یا په دغه مصیبت کې امتحان چې صبر به وکولای یا په دغه نجات کې امتحان چې د نعمت شکر به ادا کولای. دا دواړه مطلب راځي. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم فدغه کې آزمائش کو امتحان استاد د رب طرفه عظیم ډیر لوی. دا موسی علیہ السلام او د فرعون تفصیلی واقعات په سورته اعراف کې امر روانه ده سورته قصص کې امر روانه ده سورته طه کې امر روانه ده ډیر ځایو کې تفصیلی روانه ده سورته قصص او سورته طه کې به تفصیلی راځي. نو دلته ځینې تفصيلات نو ورکو.
وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. دوم نعمت الله بیانی او دوم هغه نعمت او هغه زمانم دریاد کړي. اذ فرقنا بكم البحر چې کلمو وچاو دی پر تاسو باندې البحر دریاب د لارې د پاره. فانجیناکم نجات مدرکی نو نجات مدرکی تاسو لره د غرق کېدو څخه. واغرقنا آل فرعون او غرق کړه د فرعون لشکر سره د فرعون. وانتم تنظرون حال دا چې تاسو ورته کتل خپل د دشمن د غرق کېدو معاینه مکول. دا بل نعمت دی چې تاسو ته مو دریاب وچاو دی او لار مو درته پیدا. فرعون پسې سره د لشکر په مخ کې دریاب رالی نو دی ویل چې انا مدرکون موږ په یقین کړو. الله عز وجل حضرت موسی علیہ السلام ته ویل چې دا دریاب د لکړه باندې او هغه لارې شو دی په دې لار کې داخل شو. نو فرعون او د لشکر هم په دې لار کې ورنوتل پراغوی باندې دغه دریاب بیرته راغی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ دوم نعمت دی یعنی هغه زمانم دریاب کړی چې موږ وچاو دی پر تاسو باندې البحر دریاب د لارې د پاره. فانجیناکم نو نجات مو درکې تاسو ته د غرق کېدلو څخه. واغرقنا آل فرعون او غرق مو کړی د فرعون قبیله او د فرعون لشکر سره د فرعون. سورۃ اعراف کې بیا راځي چې فرعون هم غرق شو. وانتم تنظرون یو منتقم ولادي دی منتقم الله په یو کتاب کې لیکلي چې فرعون نه دی غرق شوی او وجه دا ویلې ده چې آل فرعون اغرقنا آل فرعون موږ د فرعون قبیله غرق کړ. نو دا هم مضاف او مضاف الیه دی. نو مضاف کو ذکر شوی دی مضاف الیه نه دی ذکر. پر دې باندې د املا الکاری رحمه الله په مرقات کې ډیر رد کړی چې دا منتقم الله قران نیمه ویریو دا 100 سفاره ویلی او اخواته نو ویلی. ذکال تعالی فرمایي چې فرعون هم غرق کړي نو وايي نیم قران ویلی. نو بیا د منطق پرد کې هم فرا خبرې لیکلي او منطق ویل او فلسفه او حکمت ویل دا منع نه دي. که سړی فقه او احادیث او قران سره وايي نو دا شدي سړی حافظه په کوي کیږي او استعداد په مضبوط کیږي. دا کتابونه ویل پکار او دغه شی ویل بد دي چې د سړی ته قران او حدیث پاتې سي بارنو د ځان خرافات نقل کوي. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً او هغه زمانم دریاد کړه چې کله موږ وعده واخیستل موسی علیه السلام څخه 40 ليله د 40 ورځو. ثم اتخذتم العجل بیا تاسو ونیوئ ګیلګۍ من بعده د هغه څخه وروسته وانتم ظالمون حال دا چې تاسو ظالمان واست. موسی علیه السلام او د موسی علیه السلام قوم بنو اسرائیل چې الله تعالی د فرعون څخه نجات ورکړي نو د ځینو روایتو مطابق دوی رااله مصر ته. په مصر کې آباد شو. په مصر کې آباد شول او ځینې روایت وایي چې د مصر څخه د باندې په یو علاقه کې اوسېدل. نو الله عز وجل و موسی علیه السلام ته ویل چې د آینده ژوند د فارض ته یو قانون درکوم. هغه قانون داري چې ته تورات درکوم او هیتور تراسه چې زه تورات درکم. نو موسی علیه السلام لاړی او حالته 40 ورځې اعتکاف وکړي. 40 ورځې اعتکاف مبارک راځي چې دا اعتکاف د ذوالقعده الحرام د میاشتې په اول تاریخ شروع شو او د ذوالحجې د میاشتې پر لسمه یعنی د لوی اختر پر اوله باندې دا اعتکاف پای ته ورسید. په دا 40 ورځې کې حضرت موسی علیه السلام اعتکاف وکړي او ډیر ورځې روزه ونیول. بیا یې دا روزه ماته کړه. الله تعالی ورته چې الله سورې نور روزه ونیسه وای الله عز وجل ورته فرمایل چې ستاد خپل بوی چې د دې روزه په وجه باندې وو ماته تر مشکو تر بوی خوشو. نو ځکه دا درته وایم چې الله سورې نور روزه ونیسه تر څو چې دا بوی چې ماته محبوب و دا دوامدار پاتې شي. نو دا 40 ورځې د الته تیریک سامری دار اول ارسویو هغه ګلګي بیا پاګلګي کې اسره زرا چولې و او د جبرائیل علی السلام د قدم چې کوم خاور واغې په خپل کې وراچولې او هغه आवाज کړي. مکمل تفصیل را روان. نو دا یو بل نعمت الله ورته بیانې. دریم نعمت دی
چې ما تاسو ته دا نعمت هم درکړي چې تاسو د ګیلګي عبادت شروع کړئ خو ما بیا معاف کړاس الان کې تاسو د معافیدو لایقان نه واست وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى چې کله موږ وعده واخیستل د موسی علیه السلام څخه 40 ليله سلویشت ورځې ثم اتخذتم العجل بیا تاسو ونیوئ ګلګی من بعده داغه د تک څخه ورسته په عبادت باندې وانتم ظالمون حال دا چې تاسو ظالمان واست چې بیا ځای خبره ومنل او د یو باطل معبود عبادت مشروع کړ دا بل نعمت ثم عفونا عنكم بیا موږ عفو وکړل عنكم تاسو ته د توبې توفیق مو درکې من بعد ذلك دغه لوی غلطي ورسته لعلكم شاید تاسو تشکرون شکر ادا کړئ یعنی تاسو توقع د دې درڅخه وو چې تاسو شکر ادا کړئ دا دریم نعمت ورته ذکر کړي وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ او هغه وخت هم دریات کې آتینا موسی چې موږ ورکې موسی علیه السلام ته الکتاب کتاب والفرقان او فیصله لعلکم تهتدون شاید تاسو په هدایت باندې راشي څلورم نعمت الله بیانې چې بل نعمت دا و چې موږ تاسو ته کتاب درکې والفرقان فرقان د فرقان څخه مراد یا د تورات څخه ماشوا نور احکام شرعیه وي او یا د فرقان څخه مراد معجزه وي دا حضرت موسی علیہ السلام چې د حق او باطل تر مابین فرق کاو فرقان هم مصدر دی په معنا باندې د مفرق او یا د مفروق یا د فارق یا په معنا د مفروق او یا د مفرق راځي او یا د فرقان څخه مراد نفس تورات وي چې دا به د کتاب لپاره صفت جوړ شي نو اذا اتینا موسی الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون شاید تاسو په هدایت باندې راشئ وإذ قال موسی لقومه او دا نعمتم در پیاد کی چې کله وویل موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم لره یا قوم ازما قوم انکم ظلمتم یقینا تاسو ظلم وکړي انفسکم فخلوا ځانو باندې به اتخاذکم العجل فنیول سر استاسو العجل دګلګي چې معبود مو وګرځاوا فتوبو نو بس توبه وکړئ الی بارئکم وخپل الله عز وجل لره یعنی خپل الله ته خپل رب ته توبه وکړئ یعنی دا موږ انعام در باندې وکړي چې تاسو دومره لوی ګناه کړی و بیا مو تاسو ته د دې امر وکړي توبه وکړئ فقتلوا انفسکم او قتل کوي خپل ځانونه یعنی هغه کسان چې د ګوساله عبادت کې نه لري کړي هغه دي هغه کسان قتل کوي چې د ګوساله عبادت یې کړی دي فقتلوا انفسکم خپل ځانونه قتل کوي دا د ځان قتل دل دا خپل توبه ده او الله عزوجل په دې باندې دوی معافول په شریعت کې د توبې سره سره ځینې احکامات تغییر نه پیدا کوي اوس د مثال په توګه کې یو سړی را ولاړ شي بل څوک قتل کوي قصدن یو مؤمن قتل کوي نو خدای په شریعت کې ور باندې قصاصي ولو کدی پر د خپل جرم باندې هزار بار توبه وکړي لیکن د شریعت د قانون مطابق نه قصاصي سید دې توبې د تدا غټه وکړه چې د آخرت د عذاب بخلاص لیکن اسلامی حکم پر دې ناتیږي دا رقم کې یو سړی العیاذ بالله په زنا باندې اقرار وکي او دی واده والای او دا غرنګ یا شاهدان ور باندې تیر شي نو دا سړی رجم کیږي ولو کدی توبه وکړي نو دلته هم دا د دې د توبې سره د دې قتل منافی نو دا د دې قتل خپل د توبې ذریعہ و نو د دې معنا دا نه څه چې ګواکې الله تعالی دې ته سزا ورکړي دا سزا نه بلکې دا توبه ده فتوبوا الى بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم دغه تاسو د پاره خیر دی ذالکم دغه یو د بل قتل ول خیر لکم تاسو د پاره خیر دی عند بارئکم تاسو درک پنيز باندې یعنی د الله په دربار کې دا تاسو د پاره خیر ځکه که دنیا در څخه فوت وسول نو آخرت خو نه دی در څخه فوت او کچېری تاسو دا کارونه کوي نو دنیا خو لاړه چې لاړه آخرت هم خراب شي فتاب نو متوجی سو الله عز وجل په خپل رحمت سره علیکم پر تاسو باندې یعنی تاسو توبه قبول کړه انه یقینا د الله عز وجل هو د الله عز وجل التواب کامل توبه قبل وکړي الرحیم پر مهربان تواب د الله تعالی صفت دی
او تائب د الله تعالی صفت وای نه دي سړی به تائب نه استعمالي ولو کده تواب او د تائب ماده یو ده لیکن دا د الله تعالی د پاره استعماليږي او تائب نه استعمالي انه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون او هغه زمانم دریاد کی چې کله تاسو اویل یا موسی ای موسی علیہ السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة چې موږ ایمان نه راوړو هیڅ کله موږ ایمان نه راوړو لکه پرتا باندې نستا په خبرو باندې باور نکوو حتی نرى الله ترڅو چې موږ لیدلې نه وي الله عزوجل جهرة نشکارا یعنی فخبل فاخذتكم الصاعقه نوني ولا استاسو الصاعقه ټکی وانتم تنظرون حال دا چې تاسو کتل چې دا ټکه در باندې رالوېدل موسی عليه السلام چې د کوه تور تورات راوړي دا ډېر بدبخت قوم دي دا بنو اسرائیل دا يهودان ډېر بد قوم دي ډېر ناشکر قوم نو موسی عليه السلام ته ویل چې موږ ستا خبره نه منو دا کېدلې چې د کومې خواجه دا کتاب راوړي دا څه معلومه ده چې دا وساله درکړې دي قبل چا درکړي نو ته دا چې وکه موږ سره بوزه چې موږ خپل د الله تعالی خبري واورو چې دا زما کتاب موسی عليه السلام په دې کې اویا کسان انتخاب کړ دا کوه تر ته ګور الله عز وجل خبري په خپل غوږو واوري بیا ویل دا موږ څه معلومه دي چې دا وساله تعالی خبري کوي او کې کوم بل څوک ته به موږ الله تعالی خپل ووینه چون کې په دنیا کې د الله تعالی لیدل دا نسی کېدای ولې د انسان سترګې عارضی دي عارضی شی حقيقي شی نسی دی نو الله تعالی د دې دغه ګستاخی او بی ادبی په وجه په دې باندې ټکر راځي دا ټکر چې پر نازلېدل دی ورته کتل ټوله مړسوه چې ټوله مړسوله موسی عليه السلام پریشان شو چې دا بنو اسرائیل یو داسې بدګمانه قوم دی اے الله کزه ورغلم هغه وای چې دا تا د دې لپاره بوتل چې ځای په تدبیر باندې مړکې نو الله عز وجل تدبیر راځوندې ک الله عز وجل راځوندې ک نو دا بل انعام ور باندې وکړي چې تاسو دومره بدبخت ګستاخ قوم واسه داغه باوجود نه بیت تاسو ته ژوند درکې او هغه نعمتون در پیات کې کنتم چې تاسو اویل یا موسی ای موسی علیہ السلام لن نؤمن هیڅ کله موږ یقین نکوو چې دا د الله تعالی کلام دی لکه پر تابانی حتی نر الله ترڅو چې موږ ونه وینو الله عز وجل جارتن بشکارا باندې نو الله عز وجل فاخذتكم الصاعقه نو پر دغه بیا باقی او بیا د بی باندې تاسو ونی ولا الصاعقه تالاندی وانتم تنظرون او حال لا چې تاسو کتلاس چې دا تالند پر تاسو رالویدل دا بل نعمت پنځم نعمت الله بیانې ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم بعثناكم بیا متاثرا وفات ولاس یعنی د مرګ څخه ورسته مجوند درکې د موسی عليه السلام د دعا فوجه ثم بعثناكم بیا متاثر اپور تکړه راجوندی مو کړه د موسی عليه السلام د دعا فوجه من بعد موتكم تاسو د مرګ نه ورسته لعلكم تشكرون شاید تاسو شکر ادا کړئ صدق الله